بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرسلین وبعد. یو ضروری مسله ده. د یو څو ورځو نه په د سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل ده. ما مناسب وګڼله چې زه هغې وضاحت وکړم د شریعت په رڼا کې. هغه دا و چې په دې تېرو ورځو کې د بود په ورځ باندې د حماس چې کوم سربراہ دی محترم ډاکټر اسماعیل هانیه صاحب رحمت الله علیه، هغه چې کله شهید شو نو په ټولو دنیا کې د هغه غیبانه جنازې کېدلې. نو ظاهره خبره ده چې د اسماعیل هانیه رحمه الله جنازه په دې غرض باندې کېدله چې د جهاد دا جذبه راوچته شي. د اسماعیل هانیه چې کوم جدوجهد دی، کوم چې دغه مومنټ دی، د هغې نه خلک خبر شي او په لویه پیمانه باندې دغه د شخصیت نه خلک واقف شي. په دې وجه باندې په چوکونو کې، په چوراهونو کې، په پبلک پلیسز کې، په مختلف مقاماتو کې د هغه غیبانه جنازې وشولې. نو په پیزار کې خلکو کړي دي. دا مسله چې کله تصویران په سوشل میډیا باندې رالل چې خلکو په پیزارونو کې جنازې کړي دي، نو بعضې علماء کرامو دې مسلې له ډېر زیات غیر معمولی اهمیت ورکو او دا خبره ښکاره کړله، څرګنده یې کړله چې په پیزار کې خو جنازه نه کیږي. زموږ بعضې ملګرو، زموږ بعضې عمراو د اضلاعو هغوی جنازې کړي دي، نو هغوی پیزار په خپو دی. نو د بعضې علماء کرامو د هغې نه داسې کرښې تاو کړي دي او خلکو د دا خبره شو کړې ده چې په پیزار کې جنازې نه کیږي او دا جنازې چې چا په پیزار کې کړي دي نو دا چېرته یو غیر شرعي عمل دی. په دې وجه باندې زه ضروري ګڼم چې د دې مسلې شرعي وضاحت وکړم او چې کوم مسلمانان په دې کنفیوژن کې پراته دي چې هغه کنفیوژن نه خلاص شي، او کوم مسلمانان ورونه چې د دې مسلې نه دي خبره او واقف نه دي نو چې هغه د دې مسلې نه شرعي طور باندې واقف شي. په دې قرآن کریم کې په سورت طه کې یو مبارک آیت دی، آیت نمبر 11 او آیت نمبر 12، چې په آیت نمبر 11-12 کې دا دی چې موسی علیه السلام کله د الله رب العالمین خواله راغی، په کوهي تور کې ورته کړه نبوت میلاوېدو، نو الله وی فلما اتاها نودی یا موسی. کله چې موسی علیه السلام د دې ونې خواله راغی نو اواز ورته وشو چې ای موسی انی انا ربک فخلع علیک، زه ستا رب یم، خپل پیزار دی وباسه، انک بالوادي المقدس طوى، ته په مقدس او پاک ځای کې چې د هغې طوى نوم دی او یاده چې برکات دې ته راغونډ شوي دي. د دې آیت په بنیاد باندې یو خبره مشهوره شوې ده چې په پیزار کې مونځ نه کیږي، ځکه چې موسی علیه السلام ته الله وی چې ته پیزار وباسه. دا مسله او د دې نه استدلال کول خطا ځکه دی چې په دې ځای کې موسی علیه السلام په مونځ باندې نه دی ولاړ چې موسی علیه السلام مونځ کوي نو الله رب العالمین ورته ویلي دي چې ته پیزار وباسه. بنیادي طور باندې دا خبره مولانا مودودي رحمه الله لیکلې ده په تفهیم القرآن کې چې د دې واقعې د وجې نه دا د یهودیانو په شریعت کې دا مسله جوړه شوې ده چې په پیزار کې مونځ نه کیږي. لکه چې موسی علیه السلام ته الله ویلي و چې ته پیزار وباسه، نو دا موسوي شریعت دا بنیادي طور باندې هغه یهودي شریعت دی چې یهودیان ځان ته د موسی علیه السلام فالورز وایي. نو موسی علیه السلام ته الله ویلي و چې ته پیزار وباسه، دې نه معلومیږي دا چې پیزار کې مونځ نه کیږي. دا یو غلط فهمي چې کله راغله او دا خبره د پخوانه مشهوره وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده طور باندې صحابه کرامو ته تعلیم ورکو چې خالف اليهود، د دې یهودیانو مخالفت وکړي، او فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، دی نه په پیزار کې مونځ کوي او نه په خپلو موضوع کې مونځ کوي. لہذا تاسو داسې وکئ چې تاسو په پیزارونو کې په موضوع کې مونځونه شروع کوئ. د دې نه دا معلومه شوله چې زموږ په شریعت کې په پیزار کې د مونځ د کولو ترغیب ورکړلی شوی دی چې یهودیانو مخالفت وکړي، او د یهودو مخالفت د نبي علیه السلام ډېر خوښو په عباداتو کې هم، په عاداتو کې هم، په اطوارو کې هم چې د یهودیانو مخالفت وشي. په دې وجه باندې نبي علیه السلام ویل چې خالف اليهود، تاسو داسې وکئ چې د یهودیانو مخالفت وکئ. زه به انشاءالله یو څو روایات تاسو ته پیش کوم، خو په فقهاو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هم دا رایه ده چې په پیزار کې مونځ کول جایز دي. ورسره د امام قاضي ابو یوسف رحمه الله هم دقه رایه ده په پیزار کې مونځ کول جایز دي، بلکې دا غوره دي. د امام اوزاعي رحمه الله چې عالم اهل شام ورته وي دغه هم دقه رایه ده چې په پیزار کې مونځ کول پکار دي. د مشهور امام اسحاق ابن راهوی رحمه الله هم دقه رایه ده چې په پیزار کې مونځ کول پکار دي، خو چې کله دا ځمکه پاکه وي. یو رای د امام احمد بن حنبل رحمه الله او یو رای د امام شافعی رحمه الله هم دقه ده چې په پیزار کې مونځ کول جایز دي، په پیزار کې مونځ کول پکار دي. او په کم ځای کې چې کله
ځمکه پاکه ده او پیزار پاک دی نو مونځ پکې پکار دی او بالفرض که دا پیزار چېرته ګندمي په ځمکه پسې د سړی داسې راکاږي نو دا پیزار به پاک شي مونځ دې په دې کې وکړي. دا د دریو امامانو رایه ده، د امام احمد بن حنبل، د امام شافعي، د امام ابو حنیفه او د دې نه علاوه د امام اوزاعي، د امام اسحاق ابن راهوی. 5 امامان شو چې امام ابو یوسف په سره ملګری کړو، دا 6 امامان شو. د دوی رایه دا ده چې دا مونځ په پیزار کې کول جایز دي. زه ستاسو مخکې د احادیثو په رڼا کې یو څو دلایل وایم چې د دې مسلې شرعي وضاحت وشي، مسلمانان د دې مسلې نه واقف شي. زما په لاس کې سنن د ابو داود دی د امام سجستاني رحمه الله. په دې کې باب د باب الصلاة فی النعل، کتاب الصلاة په پیزار کې مونځ کول. امام ابو داود رحمه الله چپټر ښودلی دی، باب یې ښودلی دی، باب الصلاة فی النعل، په پیزار کې مونځ کول. په دې کې احادیث راوړي دي تقریبا 1 2 او 3 4 5 6 روایتونه په دې باب کې راوړي دي. د 6 روایتونو زه یو 2 3 روایتونه ستاسو مخکې وایم. یو حدیث هم دا دی، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. کم چې ما مخکې وایو چې رسول الله فرمایي د یهودیان مخالفت وکړي ځکه دوی په خپل پیزار کې په خپل موضوع کې مونځونه نه کوي. ورسره خواته بل حدیث ته وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله وليدو صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا، چې نبی علیہ السلام خپیال بخپی یعنی بغیر د پیزار نه هم مونځ کړی دی او پیزار په خپو دی هم مونځ کړی دی، حافیا هم کړی دی، متنعلا هم کړی دی. دا دویم روایت شو. په دې باب کې دریم روایت زتا سو ته ما دریم روایتو چې دا یو واقعه ده او دا زمونږ د اصول فقه په دې کتابونو کې هم دا واقعه راغله، لکه په نور الانوار کې په دې کتابونو کې. هغه واقعه دا ده چې حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي نعامة السعدي عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري. دا د حضرت ابو سعيد الخدري روایت ده. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع عليه فوزعهما عن يساره. دا واقعه ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره په سفر باندې روانو او په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو له جمع کوله، يصلي باصحابه. چې پیزار کله نبی علیہ السلام جمع کوله نو اذ خلع عليه رسول الله پیزار اوستو فوزعهما عن يساره او ګس طرف ته کېښودو. صحابه کرام پسې شاته ولاړ دي، نبی علیہ السلام مخکې ولاړ دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل پیزار اوستو ګس طرف ته کېښودو. نو صحابه کرام به خود نبی علیہ السلام اتباع کوله، کم کار به چې رسول الله کو پرونه صحابه کرامو کو. نو حدیث کې راځي فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم، کله چې صحابو د عمل رسول الله ولیدو هغه خپل پیزار اوستو سیټ ته کېښودو د رسول الله په اتباع کې. نو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، کله چې رسول الله مبارک خپل منځ پوره کو قال نو صحابه کرامو ته چې وکتل پیزار ویستل دی لري پروت دی، یعنی صحابو په پیزار کې منځونه کو در جنازي منځ نه عام منځ دی، جنازي منځ هم نه دی، عام منځ دی 5 وخته. چې کله رسول الله وکتل چې صحابه کرامو پیزار ویستل دی سیټ ته پروت دی او په ځمکه باندې منځ کوي. نو تاسو یې وکړو ما حملکم علی القائکم نعالکم، یعنی تاسو ولې د خپل پیزار ویستو، تاسو څه شي مجبور کړی چې تاسو خپل پیزار ویستو، ولې دا پیزار ایستلی دی، په دې پیزار کې مونځ ولې نه کوو. قالوا رأيناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا. اراده رسول الله موږ ته ولیدې چې تاسو خپل پیزار ویستو نو موږ خپل پیزار ستا په اتباع کې ویستو، یعنی ستا د وجې نه مو ویستو. نو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایل ان جبريل صلى الله عليه وسلم اتاني فاخبرني ان فيها قذرا. وی مال خو جبريل راغی او ماته خبر راکو چې ستا پیزار کې ګندګي پرته ده، زما پیزار څخه دی، نو ماته وی چې دا وباسه. نو تاسو نو په کار چې خپل پیزار مستلې وي. دینه معلومه ده شو چې صحابه کرامو کله پیزار اوستو نبی علیہ السلام علامت کړل، یعنی منس په پیزار کې پکار دی. دا خو د جنازې خبره ده، 5 وخته منس په باره کې دا خبر رااله. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو دلته یو سوال لازم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیزار کې ګندګي ونه معلومی کیدا چې پزمکه باندې ګرځي، دا خدای لاري کوسی دی، پدې کې بیزیزي، پدې کې غواګانی زی او پدې کې قسمه قسم لارو کې اکثر د خرم رمیتیازي وو کی، دا قسمه قسم ګندګیانی په دله پیزار په سن خطې شي. نو بیا رسول الله مبارک د آینده د پارم دا خبرو کړه وقال اذا جاء احدكم الى المسجد، کله چې وکس جمعات تراشي، ګوره جمعات یادې، ګوره جمعات عام ځمکه نه، د عام جنازې خلکو په پارکونو کې پروډونو کړل دي. جمعات ته یو کس راشي، په جمعات کې په پیزار کې مونځ کولی شي. البته موږ ځکه نه کوو چې چونکې په دې کې اوس پوړونه پراته وي، کارپېټې پکې پرتي، قالینونه پکې، نو د جمعات څخه کېږي. ولفل ینظر ودې ګوري، جمعات ته چې کله راشي نو پیزار ته وګورو باسمو
فإن رأى فينا عليه قذرا کده په خپل پیزار کې ګندګي ولیدله نو فلیمسحه دا دې څه کی په ځمکه پسې د راکاږي پیزار یې ګنده دی په دې ځمکه پسې د راکاږي رګړاو دی کی ولیصلي فیهما او په دې پیزار کې په جمعات کې منځ وکړي نو په جمعات کې منځ کول پیزار کې ثابت دی او تا دا اسمان په سر باندې راغستی دی او سم خیال دی علماء کرامو د خلکو د څه تاسو ښایي چې خلکو د را خبره کوي چې دا نه کېږي دا منځ خاص کر بیا زه دا خبره کوم بعضې ملګري ماته وي ته د جماعت اسلامي وکالت کې زه بالکل وکالت کوم الحمدلله موږ د اهل حدیثو د مسلو وکالتونه کړي دي موږ د اشاعت التوحید د علماو وکالتونه کړي دي موږ د علماء دیوبند علماء کرامو وکالتونه کړي دي او د جماعت اسلامي خو ضرور کنیم زه خو د هغې بالکل متکلم یم زه به خامخا وضاحت کوم خاص کر د جماعت اسلامي په باره کې یو پروپیګنډه مهم شروع شو چې جماعت غیر اسلامي نن زه خبر شوم ما ته یو کس ویډیو راولېږله چې بله ورځې ما په غیبانه جنازه باندې خبره کړې وه نو څوک وزګار مولوي صاحب دی او هغه زما د ویډیو د پاسه بله ویډیو کړی دی چې دا عنایت الله فسادي او جماعت غیر اسلامي والا وضاحت کړی دی زه د هغې وضاحت کوم ما ته چایل جواب یې وکړم دې وزګارو جوابونه زه نه کوم دی له دومره غټو ویلیو نه ورکوم او نه ول اهمیت ورکوم او نه زما په سر باندې صدر دی او نه مې داسې شوق دی چې څوک زما خبره خامخا ومني دا راته خپله ذمهواري ښکاره کېږي چې کله یو مسله حقه مسلې زه بیان کوم اوس که څوک یې اوري وادي وړي که څوک یې مني ودي مني که څوک نه مني زه په چا باندې خپله رای په زور نشم منلی زه به وضاحت وکړم در چې خپله خوښه ده دا په لکونو خلک زما دا ویډیو ګوري په زرګونو خلک زما دا ویډیو ګوري نو که چاته زما مسله حق ښکاره کېدل او په ما اعتماد او عمل دې پې کوي او چې نو زه په زور په چا خبره نه منم او که زما څه څوک اختلاف کوي زما خلاف ویډیو کې نازیبا الفاظ دې نه وي بالکل ټول خلکو ته زما اجازت دې زما خلاف دې کوي البته الفاظ دې مناسب وي او زه جواب نه ورکوم زما شاګردان به یا به زما محبین یا به جواب ورکوي نو بیا به خفه کېږي نو په دې دا طریقه ټیک راته نه ښکاره کېږي بهر تقدیر دا د نبي علیه صلات وسلام احادیثو چې ما ستاسو مخکې ویلو او بلکې زر ته پکې بله خبره کوم دا بل باب دی باب المصلي اذا خلعن علیه این یدعهما نبی علیه السلام فرمایي که یو لمونځ کوونکی چېرته پیزار وباسي نو چېرته به ږدي د دې باب لاندې نبی علیه صلات وسلام یو حدیث کې فرمایي دا حدیث دا د ابو هريره رضی الله عنه حدثنا عبد الوهاب بن نجده پدې کې فرمایي چې ابو هريره فرمایي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا صلى احدكم کله چې وکس مونځ کوي په خلعن علیه پیزار یې وویستو یعنی مونځ کوي پیزار وباسي نو فلا یؤذي بهما احدا څوک دې پتنګي نه چې د پلاس کې اغستي د خلک پتنګي په سټونو پسې ولمږي نو څه دې وکړي لیجعلهما بین رجليه یا د خپلو خپو منځ کې کېدي او لیصلي فیهما یا دې پکې مونځ وکړي یا دې پکې څه وکړي مونځ دې پکې وکړي مونځ نو نبی علیه صلات وسلام باقاعده وویل تاسو مخالفت وکئ مونځ دې پکې وکړي دې نه معلومیږي دا چې په پیزار کې 15 وخته مونځ هم جایز دی چې جای کې دا جنازې مونځ یو خبر دویم نمبر خبره سپیسیفیک زه د جنازې په باره کې د خپلو مسلمانانو وروڼو ته وایم کم ملګري چې په ما باندې اعتماد دی الحمدلله د قیامت په ورځ باندې د محشر په میدان کې دا مسله زه بیانولی شم هغه دا ده چې جنازه بنیادي طور باندې راغلې په پیزار کې ده یعنی داسې روایت نشته دی په دې احادیث په ذخیره کې چې نبی علیه صلات وسلام یا صحابو جنازې ته پیزار ویستلی وي داسې روایتونه نشته که څوک پیزار وباسي نو جایز ده صرفو نور جنازه بنیادي طور باندې دا په پیزار کې ده که څوک پیزار وباسي نو پیزار ویستل جایز دي دا بل خبره چې زمونږ په علاقو کې رواج دار چې خلک جنازو ته پیزار وباسي مسله دا ده جنازه په پیزار کې راغلې ده د نبی علیه صلات وسلام نه د صحابه کرامو داسې روایتونه نه دي راغلي چې نبی علیه صلات وسلام چاته اواز کړی دی چې لکه پیزار وباسئ په دې بعضې جنازو کې بعضې خلک اواز کوي خو دی هم به پیزار به وباسو هلکه ولې اواز کوي البته یو خبره یو ویلډ سوال دی چې بعضې خلک تپوس کوي چېرې په دې لارو کوڅو کې خو دا لارې څښا پسخایي او عین ممکن ده چېرې په دې لارو باندې ګندګي پرېوتي او دا پیزار څښایي نو په دې کې زه دوه خبرې کوم یو دا چې پیزار څښایي مونځ بالکل نه کېږي پیزار خو څه کې که جامې دې څښایي مونځ نه کېږي ټوپۍ څښا د مونځ نه کېږي واسکټ څښا دې مونځ نه کېږي پټکی دې څښا دې مونځ نه کېږي څښا چې څه شی دی څښا مطلب دا چې نجاست پسې لګېدلی دی پاتې شو دا څښاواله چې په دې پسې دوړن ختې ده نو دا څه ناشنا غونې خبر ده قرآن کریم کې چې الله تعالی فرمایي فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا که تاسو اوبه ونه موندلې په دې پاکه خاوره باندې تاسو تیمم ووهئ او د ځمکې ته نبي علیه صلات وسلام پاکه ویل دا ځمکه پاکه ده او رسول الله فرمایي طهور المسلم دا ځمکه چې ده طهور المسلم دا د مسلمانانو دپاره پاکونکې ده دا ځمکه اوبه طهور دي پاکونکې دي ځمکه دا تراب او دا خاوره چې ده پاکونکې ده لهذا دا پاکه هم ده پاکونکې هم ده په دې ځمکه باندې چې ګرځي په دې باندې مونځ کېږي په دې باندې تیمم کېږي لهذا په دې کې په پیزار کې وګرځېدي نو دا پیزار نه دی څښه البته که چېرته پیزار حقیقتا چېرته څښا دی یعنې سړی په ډیران کې وګرځېدو ګندګي د چېرته یا په لار کې دته داسې ښکاره شوله خو د هغې طریقه نبي علیه السلام ښودله داسې وکړه چې په دې ځمکه باندې راکاږه خبره ختمه شوه دغه طریقه د څه پایې ده
فقه حنفي کوم دا مسله ده. مور بیبي ام سلمه رضی الله عنها ابو داود کې حدیث رسول الله ته فرمایي د الله رسوله چې زما انی اطیل ذیلی زما د لمن ډېر اوږدې دي زه کمیس اوږد کومه کمیس مې اوږد دي نو کله کله زه امشي په مکان قذر داسې کوم په ګنده ځای کې کله کله لاړه شم زما د لمن په دې ځمکه پسې راښکلی شي لمن مې ځغا شي په دې کې زه مونځ کولی شم. نبي علیه صلات وسلام ورته وایي چې کله په دې څښا ځای کې ته تېره شي د هغې نه پس بیا په پاک ځای باندې ځای ویل او ویطهره ما بعده دا ته چې په څښا ځای لاړې دی او د دې څښا ځای نه څه چینکي مینکي او دارې مارې وشولې ستا د جامو ته یا جامې دې څښا شولې او بیا ته په پاک ځای باندې لاړلې او دا لمن د دې پاکې ځمکې څه ولګېدله وایي دغه ځمکه دغه پاکه ځمکه راولګېدله او دا ګندګي یې ختمه کړله که نه. یعنې نبي علیه صلات وسلام فرمایي حالن کې لمن دومره په تیزۍ باندې رګړاویږي نه او پیزار کې بالفرض هم لګي نو ډېر په تیزۍ د ځمکې سره رګړاویږي. په دې وجه باندې خبره دا ده په پیزار کې مونځ جایز دی او بغیر پیزار نه هم جایز دی. نبي علیه صلات وسلام صحابي فرمایي که نه رأیته یصلي حافیا ومتنعلا پیزار په خپو دې مونځ هم کړی دی ویستله دې مونځ یې کړی دی لهذا دا مسله داسې د کفر د اسلام مسله نه ده او بالکل په پیزار کې مونځ جایز دی. چا چې په پیزار کې جنازې کړي دي نو هغه دې بالکل شوي دي او آینده دپاره هم که څوک په پیزار کې مونځ کوي د جنازې مونځ کوي عام مونځ کوي بالکل کول پکار دي. بلکې که سړی پیزار ځان لوالي نو په کور کې هم پکې مونځ پکار دی چې د پیزار برکتي شي. الحمدلله زه چې کم سے کم چېرته یم او پیزار مې په خپوی زه پیزار نه وباسم ها چې کله پوهېږم چېرته واشروم ته سړی ورغلی عام طور باندې په واشرومونو کې خپل پیزار پودي کله کله سړی ته ښکاري چاره ګندګي عین ممکن ده نو هغې دپاره وباسو نور پیزار ویستل ضروري نه دي. دقه یو مسله وه شرعي وضاحت ما وکړو. اله العالمین دې موږ له د عمل توفیق هم راکړي او الله رب العالمین دې زموږ د عمل په خپل دربار کې قبول منظور کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.